تا ته چې په مصلی د پیغمبر ولاړ دی نو تا کې دا سوچ نشته چې د مصلی قدر هم پکار تا سره د پیغمبر د مصلی قدر نشته که ستا پړه کې د خپل مبارک پیغمبر قدري د هغه د مصلی قدر به هم د سره او چې د هغه په مصلی د هغه کم نایب ولاړ د هغه قدر به هم د سره که ستا سره د خپل پیغمبر قدري د هغه د سنت او قدر د ګیري به هم کې او د هغه د پټکي قدر به هم کې او چې د هغه دین او قرآن او سنت زده کوي د هغه قدر به هم کې او چې دا قدر دی ونه کړو ته ظالم یې خدای به درنه تپوس کوي چا چې د ګیرې بې قدري کړې ده او چا چې د پټکي بې قدري کړې ده او چا چې د مولا بې قدري کړې ده او د دین بې قدري کړې نو خدای وله څه موده ورکړي مهلت ولا ورکړي پرېږده چې دی ښه ګرم شي پرېږده چې دا ګناه ښه ډېره وکړي ناګانې راونیسي چې بیا راونیسي بعضې به وایي نو زه به حق نه وایم نو حق ته مولا ته وایي حق څه ته وایي د چاړه خفه کول دا حق دی د چا عیبونه راوښکل دا حق دی یو سړي کې عیب دی نو که تا کې ایماني هغه له لاړ شه او ورسره کښېنه یو پرچه ولیکه ورته وایې مولوي صاحب تا کې مې دا غلطۍ لیدلې دي پټ پټ خلکو ته یې مه شرموه دا رضان نه وباسه بس خبره خلاصه شو یا به د هغه پوهېږي یا به یې ته پوهېږې نو ته په سوشل میډیا خېږې ته لوډ سپیکر ته خېږې او سړی شرمې زه وایي حق وایم دا حق ووایه که نه چې د ما پلار د ما مور سره میلاو شوی او زه یې راوړی یم دا خو هم حق ده دا مه وایه که نه دا ووایه که نه چې د ما خور سره د ما اوښې میلاو شوی دی د واده په شپه د شپه کوټه کې دا چلو دا چلو بچي راوړلی دي دا هم حق دی دا ووایه که نه حق به نه وی چې کوم حق کې د چا بېعزتي هغه حق به نه وی چې کوم حق یو انسان ته تکلیف رسېږي هغه به نه وی چې کوم حق کې د انسان باندې ظلم وي دا به نه وی راشه مخامخ کښېنه ورسره ته حق وی دا حق هم ووایه که نه چې په غسلخانه کې بېلمبل اندامونه مې داسې داسې وو دا هم ووایه که نه دا هم حق دی که نه چې دا د ښځې کوم اندامونه دي او تا لیدلي دا هم خلکو ته ووایه که نه ولې حق خبره ده دا څه خبره ده د حق وایم ته چې حق وایې ته د پلار حق دی وایې د مور دی وایې د رور دی وایې د تربور دی وایې د ګاونډي دی وایې ملا کې حق را ګوتې راوباسې ظلم کې ظالمه مولا درته بېوسه ښکاري مولا راته بېڅوکه ښکاري مولا له 2000 روپۍ د تنخوا ورکوې د جومات مولا له ډوډۍ ورکوې های 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 د خدای نه یېرېږې ته خدای نه منې ته دا سوچ نه کوې چې الله شته او زما نه به الله تپوس کوي او مزدور سره ظلم ولې کوې او همسایه سره ولې ظلم کوې همسایه دې په کور کې ډېره دی او ولې ورسره ظلم او زیاتې کوې ټوله شپه ورځې په ښه د خدمت کې او ټوله ورځ په ده خدمت کې سړی ډوډۍ مولا نه ورکوې ولې ظلم کوې ولې زیاتې کوې دا زیاتې نه دی دا ظلم نه دی او ته تا واده وکړه او ته ترې لاړې سعودي ته ډیوټۍ له او څلور 15 کاله ته بار یې 10 کاله داسې خلک دي چې ښځه دلته ده او 10 کاله د کور نه بار دی دا ظلم نه دی ښځه ورته مینتونه کوي چې زه چا ته کېنولې ما یا ښځې بس درځمه یا ښځې بس درځمه قسم په خدای دې مخکې ورځو کې راته ټېلیفون وکړی او پلار او ژړلې وایي زوی مې بار دی او ما له ته نه راځي 10-12 کاله وشو چې بار دی په ټېلیفون را سره خبرې نه کوي مولوي صاحب ړمې ورپسې چوي دي زوی پسې څه وکړمه دی بوډا چې ته ماشوم لوی کړه په غېږ یې وګرځولې غول دې پې وکړل متیازې دې پې وکړې دې لپاره چې ته به ځې دوبۍ ته او ته به سعودي ته ځې هلته او پیسې ګټې او خپله ښځه به خوشحاله او مور او پلار ته به دا ټول قسم په خدای ظلمونه دي دا زیاتې دي دلته ولا ښځه وکړي هلته په موبایل ول طلاق ورکړي ښځې له د طلاق څومره رواج دی طلاق ولا ورکړي ما طلاق کړې ته خو به بله مو کوې خو په کومه ښځه چې د طلاق نوم ورپورې شوه بیا په معاشره کې څوک کوي دا ظلم نه دی دا زیاتې نه دی دا ستا مور چې په پردو کوڅو کې لګیا ده او په پردو کوڅو کې ځای نه جارو کوي او خدمت کوي او ته غټ سانډا ګټې او په ښځه خورې دا ظلم نه دی مه کوې د مارو ظلم نه دی پکار او داسې خلک هم شته چې بچي بار لېږلي دي او پیسې ګټي نه ولا د واده غم کوي نه ولا د کویدن غم کوي دا په بچو ظلم دی څوک انګور سره ظلم څوک بچي سره ظلم څوک مور سره ظلم څوک ښځې سره ظلم او ښځه خو ډېره مظلومه ده خو موږ تباه کړه ټوله ورځ دله لګي جامې دلې دي رپلا جامې دلې زیره له جارو کوي کټونه سنډي د میلمه خدمت ته کوي او په معمولي خبره یې دروي او پلار کرے نه پرېږدي او چې لږه خبرې ما طلاق کړې ما طلاق کړې ما طلاق کړې دا طلاقیان مې ډېر بدي د اوسه طلاقي نوم دې په ځان کېښود مړه پښتون ته ګوره په ځان د طلاق نوم کېښودو ته ګوره مه کوئ ظلمونه الله به درنه تپوس کوي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه سړی راغی او ته مور دې کونډه ده وی را په نکاح بیا نه کې سترګې نه شرمېدې سترګې واضح وې څوک به چاته وایي چې ستا مور کونډه ده ما ته بیا را په نکاح نه کې او به وایي چې دا خښته اوچته کړو چې دا مازدیګر والا وه دا زما د مور سره څه دي لیکن امام صاحب صاحب یې ورته څه وایي وایي بچې تپوس به ته وکړم نو دا خو زما اختیار نه دی که د مور مې نکاح تړی کېږي او تا سره واده کې ډېره ښه تپوس به ته هغه ګستاخ ورته وایي ورشه که نظر ته تپوس وکړه خو چې امام ابو حنیفه په درشل باندې خپه ور اوچته کړه ور دننه شو هغه سړی په ځمکه را پرېوته او ساتې ورته مړ شو امام صاحب رحمت الله علیه ته چا وی سړی دې مړ کړه ما نه دی وجلی وی هغه زما اړو دړ دا و ما له سپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه له سپېړه ورکړه خو مردار یې کړ د دمارونو بنیاد دا دی چې ظلم ښه شی نه دی زیاتې ښه شی نه دی او د زیاتی بدل
الله پاک په دنیا کې او په آخرت په دواړو کې اخلي. که چا د مال ظلم وکړه د مال هم به د خدای په دنیا کې بدللی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی مفلس پیژنې غریب او فقیر ویا ویسته وای وی چې پیسې وسره نه وی نه مړه دا خو مسلم مفلس نه دی دا مسکین نه دی دا فقیر نه دی. فقیر او مفلس هغه ته وای چې د سره د قیامت پر ډېر زیات نه کېږي. په دنیا کې ډېر زیات روزه او منځونه نه کړي دي خو د خلکو حقونه په پوری دي ظلمونه په دنیا کې کړي دي. نو د قیامت پر ورځ به خلک نه کې وړي په خپل حق کې نو دې به تشتو قپاتې شي اس په مسره دا په چا دې ظلم کړي د دې بدل به خدای په قیامت کې دي کړي ستانه کې به غوړي خدای ور کوي او کستانه کې اخلاص شوي دا ګناه به خدای را لې پتا به بار کوي. ته د مرګ مړې وروړي دي ته قبر نه پیژنې ته آخرت نه پیژنې ته خدای نه پیژنې ته د خدای رسول نه پیژنې د خدای رسول احکامات نه پیژنې. فارسی کې ظلم په خرڅه دا پيو والا دغه ظلم دی چې بګو بور واچي دغه ظلم سوچا په کوم دی. ما دې سړي خبره کولې په پلان کوچ کې دوه کسان ناسي وی یو بل ته و چیرې زه خو پکې دا پایپ ما خو ډېره زبردسته طریقه لاندې کړې ده. وی څنګه وی په پېښور کې پلان کې دکاندار دی او هغه نه پوډر راوړم او بس په اوبو کې ښه مزېدار حل کړم او چڼې کړم په پایو کې سم ټینګ پې دی دا حل دی پوډر رالې په پایو کې اچې دا ظلم نه دی دا زیاتې نه دی ورونو ظلم به نه کړ. بس په خپل حق صبر وکړې د بل حق ته بړې مه وهې او که څوک د سره زیاتې وکړي الله ته سپاره دا خو مسلمان دی بخا او کې نه بخې بس خدای ته سپاره ستا بس سپېړي الله پېښه او سپېړی پېښه او چې کم د چا حق دی هغې کې زیاتې مه کوه زیاتې. زمیندار د نیک دپاره ظلم کوي ځمکه نیک له زیاتوي په یوې باندې پردی پولوي او پس سکوروي د ده پټې نه دی پردی دی. دا پمپ والا څه دي دا پمپونو کې چې تیل اچوي او ګیسونه میسونه اچوي دا ظالمان د نیکانو دپاره ظلم کوي او کم شی ورکوي ځان لم نه که نه بل له ظلم کوي او زیاتې کوي. ولې دا څه کوي د خدای نه خلاصول شي د قیامت پر ورځ د خدای د عذاب نه خلاصول شي نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت ابو هريره په مخ کې صحابه ته اتقوا الظلم ظلم نه ځان وساتئ فان الظلم ظلمات ظلم چې دی دا هلاکتونه دي تباهیانې دي او تیارې دي د قیامت پر ورځ باندې او د مظلوم خدای ته ډېر زر رسېږي دومره بل څیز نه رسېږي څومره چې د مظلوم رسېږي. لیس ظالمین من نصير الله وی د ظالم په دنیا کې مو په آخرت کې اس قسمه مددگار بني. الله دې موږ د ظلم نه وساتي. که زموږ نه شوي په ژبه یا په لاس یا په مالیاتو کې هم چا سره ظلم زیاتې کړي خدای موږ ته معاف کړي او غلم خیر او برکت ورکړي. خدای موږ ته معاف کړي غلم خیر او برکت ورکړي. خدای مو ظالمان کې او مو مظلومان کې او الله د فتنو آفتونو مصیبتونو نه په امان کې استاد دعا کې نو خدای د خپل قهر او غضب نه په امن او امان کې اوسه. چې څوک بیماران دي خدای روغ صحتونه ورکړي الله قرضداران د قرضونو خلاص خدای د بې کس او بې څوکو ته مدد وکړي خدای د بې کس او بې څوکو ته مدد وکړي. چې کوم په بار ملکونو کې دي او لګیا دي غریبانان مزدورۍ کوي ته ورته مزدورۍ اسانه کړي ته ورته سفر اسان کړي. خدای ته زموږ حفاظت نصیب کړي زموږ د بچو حفاظت نصیب کړي مو ظالمان کې مو مظلومان کې برحمتک یا الله.